بسم الله الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحیم. دا ویلو چې د رشتہ دارو غرشتي باره کې به خبره شروع کوم. ورن باید ساخمې خبرې وي د غرشتي دپاره چېرې د رشتہ دارو حقوقو نو د هغې د اول کې څه خبرې وي هغه انشاءالله کومه چې ستاسو ذهن کې کینی. بیا به سبا بل سبا چټي وي زموږ څه اجتماع د هغې ته به ځو خالی وتوار بنو د پیر پر ورځ به که خیري بیا انشاءالله خبره کوم. امام غزالی رحمه الله د زناورو مثال پیش کړی دی چې یو قسم زناور داسې دي چې هغه سراسر خیر او خیر دی، لکه د هغې مثال په طور د حلال چې کوم زناور دي د دې غوښه، د دې سرمن، د دې ویښته، تر دې چې د دې سوټه هغه هم څه ده د انسان په کار راتلونکې ده، انسان ته خیر او خیر دی. دویم قسم زناور داسې دي چې هغه سراسر شر او شر دی، په ظاهر کې شر دی، نور الله تبارک وتعالی خپل حکمتونه د انسان د پیدې دپاره پکې ایښودي نو زموږ په سوچ کې نه راځي چې سراسر شر او شر دی زموږ په نظر کې لکه مار لړم. دریم قسم زناور داسې دي چې هغه نه خیر دی، دا نه چاته خیر رسی نه چاته شر رسی، نه پیداور کې نه نقصان، هغه دا ګیدړان لومبړان وغیره. نو امام غزالی رحمه الله فرمایي چې انسان الله پاک تو اشرف المخلوقات پیدا کړي، نو په کار دا د زناورو دا لومبي قسم شاه چې هر چاته پیدا رسوه، کړومبي قسم کېږي نه، نو د آخري شاه مه چاته پیدا رسوه مه چاته شر رسوه، دا درمیانه کېږه مه چې هر چاته ټک ورکړي. د مسلمان شان څه دی؟ حالانکې موږ عام طور باندې موږ چې چا مثال ورکوي څه زناور خو نه، نو امام غزالی رحمه الله فرمایي چې دغه زناور چې د ارسي د پیدې د انسان ته پکاره چې داسې د ارسي څه شي هر چا دپاره د پیدې شي د شر نشي. دا موږ ته به دیر باباجي صاحب دامت برکاتو هم دارالعلوم کې دا خبره کوله، دارالعلوم حقانیه کې، خو دا سادی رحمه الله خبره ده. وی د نیکې بدلا په نیکې سره ورکول وی دا د خرو کار دی، او د بدې بدلا په بدې سره ورکول دا د سپو کار دی. د بدې بدلا په نیکې سره ورکول دا د مسلمان کار دی. په دې کې بیا تشریح کوله چېرې د نیکې بدله په نیکې سره ورکول دا خو د خرو نه، دا خو هم د مسلمان کار دی. د دې مطلب دا چې زه که څوک را سره نیکي وکړي د هغه نیکۍ بدله کې به زه نیکي کوم، او که چا را سره نیکي نه ده کړې نو زه به ورسره نیکي نه کوم. لکه نن سبا کې زموږ ټول ترتیب دقسې دی. موږ مثال په طور څوک هم قبر ته راغلی دی موږ هم ورته ځو، که څوک قبر ته نه دی راغلی نه ځو ورته، څوک جنازې ته راغلی دی موږ هم ورته ځو، که نه دی راغلی نه ځو ورته، څوک تپوس ته راغلی دی ځو ورته، که نه دی راغلی نه ځو ورته. حالانکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي څوک چې ضرور مسلمان تپوس ته لاړ شي نو د لپاره که سحر لاړ ماښامه پورې که ماښام لاړ تر سحره پورې 70,000 فرشتې د رحمت او د مغفرت دعاګانې کوي. څومره لوی مقام دی. خو لیکن او چې تر څو پورې دی بیمار پرسې کې ناست دی، لکه د جنت په محل کې ناست دی، په جنتونو کې چې ناست دی. دومره لوی مقام دی د مسلمان، دومره لوی شان دی. وی الله تبارک وتعالی یو فرشته راولیږي یو انسان د خپل رور مسلمان ملاقات ته ځي، نو دا فرشته د رور مسلمان نه په لاره کې تپوس کوي چې ته څه دپاره ځې؟ وی د رور مسلمان ملاقات ته ځم. وی څه د بدل یې راباندې؟ وی بدل یې نشته راباندې، څه احسان یې در سره کړی دی؟ احسان یې را سره نه کړی. څه دپاره ځې؟ یاره خیر خبر به والم. وی ښه ستا په دې ښکلې سوچ باندې چې خالص مخلص د الله دپاره ځې، ستاسو د دواړو بخښنه الله وکړه. څومره لوی مقام دی. د مسلمان ډېر لوی شان دی. نو د نیکۍ بدله په نیکۍ سره ورکول دا خو د مسلمان کار دی، خو چې نیت دی دغه چې ما سره چا نیکي کړې ده زه به کوم که نه ده کړې نه کوم، نو دا د خرو کار دی چې یو خرو لګي بل ګري نو دا بل هم بیا ګري. زموږ د نیتونو د فساد په وجه باندې ګوره جنازه کې
وی څوک چې ضرور مسلمان جنازې پسې شاته ځي دته د 1 قیرات ثواب ملاویږي او چې څوک جنازه کې شامل شي د 2 قیراتو او چې څوک د پنه پوری سار شي د 3 قیراتو او 3 قیرات تاسو پیژنې د احد د غر برابر ثواب ته مراد دی څومره لوی ثواب دی لیکن منګه د نیتونو د خرابې په وجه باندې چې اکثر نیتم سبل بل سوي ناغه ثواب نسو شو محروم شو بیا ضرور مسلمان قبر کې شاملېدل یا مثال په تور هغه ته کفن انتظام کول یا داغه د غسل انتظام کول د غسل سره مانه دا مسله یې شو تقریبا سلوي غړ غړ ګناهونه به الله پاک د ماپ کې ضرور مسلمان ته په غسل ورکول باندې او بیا چې څوک مسلمان ته کفن ورکی نو وی الله تبارک وتعالى بدته د ریشم لباس په جنت کې ورکی څومره لوی مقام دی او بل چې څوک ضرور مسلمان په جنازه کې شامل شي نو کدی په خالص مخلص نیت نو الله پاک د بخشش کوي لکه یو واقع ده یو سړیو کفن کشو کفنونه به د خلکو نه ایستل نو یو بیبي وا ډیر د حیا د عفت زندگی تیر کړو نو یو ځل دغه کفن کش روغست چې تراشه دا سیوکا چې ما غوړې په خبر کې بربند نه کی دا پیسې واله چې سونه د کفن پیسې دي خو غوړې ما نه کفن نو باسي هغه ته نبی بیمون خدا کار نه کو او خیر دی وته کې کیو کنه کیو دا پیسې واله خو غوړې کفن بنان لړکې نه او ته صحیح ده چې کله دا دفن شو نه خو د خپل عادت نه مجبور نو چې د شپې لاړه خبرې کولو کفن چې کلی سته راخکې ناغه بیبي ورته आवाज ورک وی عجیبه ده یو جنتی سړی د خپل جنتی خور نه کفن وباسي ناغه وتوی چې بیبي ته خو واقعي جنتی خو زه څنګه جنتی وی الله پاک نن دا اعلان وکړو چې کوم خلک ستا په جنازه کې شامل شوي دا ټولو مغفرت نو کو او دا یاد ساتي دا دې پورنه چې یو سړی مثال په تور د اول نه بس خو دیندار او خو تقوادار مسلمان وړو کې عمل الله پاک بعضی وخت کې د بخشش سبب وګرځي نو یو هو د نیکي په بدله کې نیکی نه کول کو به د نیکي په بدله کې بنیکی کو خو په دغه نیت باندې چې ما سره سوګي زب کوم دا ټیک نه د بده په بدله کې بدی ورکول وی دا د سپو کار دی چې یو سپي اوغه په بل بسې غافي کنه د مسلمان شان دا دی چې د بدې په بدله کې بسوي د بدې په بدله کې بداسي وي ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو صحابي دی چا ورته سپک الفاظ وي دی وته ما ته د جهنم کند یو کند را په سر در کند نه مراد د جهنم کند وګوره صحابه کرام دومره فکرمن خلکو چې هر وخت کې وته آخرت یادو نه ماته یو کند را په سر ده وی کدی کې زور پریوتم نو ناکام شم نو ستار دي کنزلونو د ډیرو کنزل لایق ما او کدی کې ز پوری وتم دی کې کامیاب شم نو ستار دي کنزل ماته اس پروا نشتا سمره خپل جواب ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چاسپک الفاظ وی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته فرمای وی کته په خپل خبره کې رښتونه چې ما ته کم نسبت کې واقعي ما کې دا غیب شتا نو الله دې مو بخي او کته په خپل خبره کې دروغجنې نو کار خبره ده چې ته ګناګار نه الله دې توبه خي څومره خپل جواب ورکړي نبی له صلوات و سلام مبارک په اعمال سره او په اقوال سره حکم هم کړی دی چې څه د بدې بدله په بدې سره مور کوي او قران عظیم شان کې اتبع بالتي هي احسن السيئه او په نبی علیہ السلام مبارک په حدیثو کې فرمای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته یو يهودي علم راغی هغه وی چې د نبی علیہ السلام مبارک می تمام صفات کتلو یو صفت د حلم چې صبر په غالب دی کو غوسه نبی زر عالم نبی علیہ السلام مبارک سره می تعلق جوړ کو دا حال معلومم نو چې تعلق مر سره جوړ سن یو ځل می وتوی چې تاسو سره بیا سلام کوم بیا سلام دی ته وی چې زه بس پیسې درکما او ما ته بداغي په بدله کې مثال په تور کجوري راکی لکه پیسې مخکې ورکول او سیس پنيټا غشتل دي ته بیا سلام وای
نو ویدان مور سره وکړه وی چې کله نیټه کې 4-5 ورځې پاتې وي او زر عالم نبی علیہ السلام مبارک مې د ګریوان ونیو او په نبی علیہ السلام مبارک باندې مسترګې رويستې او زه ورته په غوسه کې لګېم چې تاسو د عبدالمطلب صاحب اولاد په نیټه کې ټال مټول کوي ما ته خپل قرض راکړه او نبی علیہ السلام مبارک راته مسکی کېږي وی خوا کې عمر فاروق رضی الله عنه ولاړو وی جی حکم وکړ چې د منافق نصر و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته فرمایي چې اے عمر رضی الله عنه تعالی بکار دادی چې د توې د قرض د غوښتو دا طریقه نه ده او ما ته وی چې د قرض ادا کا او لاند سو عمر رضی الله عنه د دې جګړې په بدله کې دړې قجوري زیاتې ورکا هغه يهودي علم وی چې زه حیرانم چې په غلطیم زه ما زیاتیم زه کوم نبی علیہ السلام مبارک داسې محبت او دومره شفقت او دومره صبر وی کلمه د اسلام راته وایي چې مسلمانۍ کوم الله پاک د اسلام توفیق ورکا نو د بدې بدله په بدې سره ورکول نو د بدې بدله په نیکۍ سره ورکول دا د مسلمان شان دی چې د سره یو کس په بد خبره باندې مخې ته راغی او دې څوک دې عفو درګزرو کی الله پاک فرمایي والعافین عن الناس والله يحب المحسنين کم خلق چې عفو درګزر کوي دا د نیکانو خلقو صفت دی او الله تبارک وتعالى دا نیکان خلق دا خوخی نو د نیکه بدله د بدې بدله په نیکه سره ورکول دا د مسلمان شان دی په دې باندې الله تبارک وتعالى انسان ته مقام ورکړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین